بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو موږ د وجوب ادا وجوب قضا تعریفونه وکړل او بیا دا ویل چې قضا د ادا په معنی باندې او دا د قضا په معنی باندې استعمالي کی چې کله قرینه موجوده وي مجازي تور باندې بیا ویل شول چې پرون سبق کې چې د قضا لپاره موجب څه شی دی. نو زمونږ مسلک دا دی چې د قضا لپاره موجب هغه کم چې د ادا لپاره دی، د قضا لپاره د نص جدید ضرورت نشته دی، او شوافی وای چې د قضا لپاره د نص جدید ضرورت دی. لکه منګ وای واقع مصلا دا الله تعالی یو پیروي دي جو موږ ادا په هم لازم ده او قضا هم لازم ده. ترې اقیم الصلاه د وجنه نوې نس ته به ضرورت نشته نه. چاله شان الله تعالی ویلي چې کتب علیکم الصیام جو روزه په هر چا باندې لازم دي که ادا دي چې جو ادا دي او کنه جو قضا باندې شي. خو شوافی وای چې نه نس جدید پکار دی د هر څه د لپاره، قضا لپاره نس جدید پکار دی، د مانځه لپاره و چې نس جدید من نام عن صلاه دین دی، او د روزه لپاره هغه و چې د فائده من ایام اخر دغه آیت ده. نو مونږ وایو دا حدیثونه چې راغلي دا د دې لپاره راغلي دي د تاکید لپاره چې لکه ستا په ذمه باندې چې کوم منځونه هغه ورسوم باقي دی هغه ختم شوي نه دي. نو بیا موږ دوی ته وایو چې په کوم ځای کې نس جدید نه نو الته به تاسو بیا د قضا لازم وي، نو چې په کوم ځای کې نس جدید نه نو الته بیا تفویض چې دا په قائم مقام د نسوي. تفویض یعنی معنا چې د بګي تعدی وي د طرف نه د بقص باندې پاتې کړي. او بیا ورته موږ وایو چې په کوم ځای کې تفویض نه نو الته کې تر سره وځي نه قضا لازمه. نو بعض وایي چې کم کې تفویض نه نسب کې نه نو الته کې راغی سره قضا شته نه، بعض وایي چې قضا شته خو عادت فوات توجنه اذا خپل باندې فوت کېدو وجنه وایي چې دغه نس جدید چې دا فوات ته دا فوات د نس قائم مقام ده. پوه شو بیا دوه مسائل چې دا ذکر کړو چې دوونه زمونږ لکه جاری مونږ چې نه په ورځ راګرځي نو جهر سره به راګرځي، سیری مونږ شپې راګرځي په سیرن به راګرځي، امامتۍ سره کین غوړه دي، امامتۍ سره کین ضروری ده، ایواز کین غوړه ده، جهرن مونږ جهرن راګرځول غوړه دي. لکه پوه شو او دغه شان دي سفر کې مونږ دوه رکعاته بلما لازم لري، په حاضر کې دوه رکعاته په قضا راګرځي. دغه شان دي په سفر په حاضر کې بلما څلور رکعات دي، د په سفر کې راګرځي نو څلور رکعاته راګرځي. او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسلک چې یو سړی باندې صحت په حالت کې مونږ فرض شوی او دنه قضا شوی دی، خدای د اوس د بیماری په حالت کې کین دی به رکوع په سجدو سره نه کوي، په اشارو سره به کوي. ا د بیماری په حالت کې به مونږ لازم شوی دی دا به اشارو سره لازم شوی، خو چې دی اوس کین په اشارو سره باندې کوي دی په رکوع سجدو سره به کوي. په دې باندې پوه شئ تاسو. اوس دا خبره ده کنه یو سوال دی په مونږ باندې دی طرف نه اعتراض دی چې تاسو وایي چې د قضا لپاره نس جدید پکار دی، نو دا برته دې یو څه وکم چې پای کې بنس جدید نه او تاسو وایي چې را قضا به دې راوړي، نو قضا به هغه تاسو تفید ته جن راوړل. لکه څنګه دی وایي چې یو سړی نظر ومنو چې زما په دې رمضان مبارک په دې اندم یا شګم را روانه ده په دې کې به اعتکاف کوم، ها زما په دې کې اعتکاف وکم. د بیا دې چلو چې روزي ونی ولې خو اعتکاف ونه کوم نمارز وځي بل څه وځي نه دې اعتکاف نه منو. نو وس د دې رمضان د دې اعتکاف قضا خو په دغه نشته وشته، خدا قضا دې په دې رمضان کې چې نه دا نشي ادا کوله، بلکې په بل رمضان کې به نشي ادا کوله، بلکې د دې اعتکاف د نظر د پورا کولو لپاره با د نور روزي بلی سي او باغ نور روزو کې به اعتکاف وکړي. هغه روزي دا به رمضان مبارک د روزو نه علاوه کدا روزه په دمانه د دغه سبب د وجه نه لازم کم د وجه نه په ادا لازم شي وا اعتکاف لکه وليفون دورهم د چې نظر مینه منل لري، نو کدا نظر د وجه نه په دمانه څنګه چې ادا دغه په قضا وا نو بیا خو پکار دا وا چې دا په آینده کال کې چې کوم روزي را روان دي چې دا په هغه کې دا روزي نیولې دا بس دا روزي نیولې اعتکاف کړو نو دا بس یې کېدا. پوه شو به نه معنی نو دې څه کوته چې نه سېږي او یا به دې سیم چې لکه د سره اړو دغه نه مني د سره وی چیرې الله دغه ورځو کې روزي نیت کړو دا اعتکاف نیت کړو او اعتکاف ونه کو د سره په باندې قضا شته نه لکه څنګه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه مسلک ته کوته وی چې د قضا لپاره وا نوې روزي د اعتکاف قضا چې کین نوې روزي بری لپاره نشي، نه دې لپاره دا نوې روزي فرض کول دا چې دا ته چې نوې روزي بری لپاره فرض په باندې او دې په پای کې اعتکاف پکې
نو دلته کې اونې نه نشته بلکې دلته کې چې په د باندې د اعتکاف د لپاره نوري روزي نیول دي نو دا په سبب د تفویت دي نو د قضا لپاره سبب چې دا تفویت احساس باندې هم لکه پوه شو مې معنی وره اسانه خبر وځه شو خلاصه دا شولا چې یو سړی دا په دې رمضان مبارک کې اعتکاف نیت وکړو چې زبا نظر ومنو چې زبا په آینده لکه دا اوس 2025 ته په 2025 کې چې کوم روزه راځي نو په دې روزه کې با زه اعتکاف وکوم د بیا روزي ونی اعتکاف ونه کو دا خبره به ضروری ده کوز روزي هم نه ویني ولې اعتکاف هم نو کړه نو چې کله بیا د روزي نه چې پای کې به اعتکاف پکای لکه د روزو قضا راوړي خو شوي نو د رمضان مبارک د 2025 په رمضان کې د روزي ونی ولې او اعتکاف ونه کو د مرض د وجنه سره بل سره وجنه کو لکه اعتکاف ونه کو وز د اعتکاف قضا خو بده باندې شته اوسته د اعتکاف قضا خو بده باندې شته وز د اعتکاف قضا جو بده باندې دا نو د اعتکاف قضا کله راوړي نو امام ظفر رحمت الله علیه وی چې بدی رمضان کې دا روزي ونه نیولې او روزي ونه نیولې ولې وی اعتکاف ونه کو نو آینده کال چې کم 2026 ته نو پای کې چې کم رمضان نه شنو بدی بل د دې روزو قضا به پای کې راوړي ځکه دا روزي او هغه روزي باندې یو مثال نه نو بدی کې خدای اعتکاف ونه کو نو آینده کال چې کم روزي را روان دي نو پای کې به کوي امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې د دې اعتکاف قضا په د باندې نشته ځکه چې دا خدا نظر منلو چې د 2025 په روزو کې بس اعتکاف کوما د 2025 روزي د نه لاړلې د 2025 روزي اوس به پس واپس نه راځي چې د اعتکاف وکړي نو لہذا دا خبره چې دا په دې د باندې سره قضا نشته احناف وای چې په د باندې د دې اعتکاف قضا هم دا او دویمه دا چې دا به په آینده کال کې نه نیسی بلکې د دې لپاره مستقلا د روزي بنسي جدا لکه له سورې د اعتکاف نیت کړل نو اعتکاف خو بغیر د روزي نه کیږي نه د بل سورې چې نه دا ولکه روزي بونیسي او په هغه روزو کې چې د بل څه کوي اعتکاف وکړي وس اعتراض دار چې تاسو په دې سړي باندې د مستقل روزي د اعتکاف سره مستقل روزي لازم وي نو دلته کې دا تاسو د څه د وجه نه لازم وي نو موږ جواب خدا دی چې لکه موږ د هغه نظر د وجه نه کم چې ول یوفون ودرم د وجه نه کم په باندې ادا لازم او په باندې قضا لازم ده په دا نه سوجنه نو دلته کې دی چې په تاسو باندې اعتراض دار چې دلته کې تاسو په دې سړي باندې دا قضا لازم وي د اعتکاف د سره د مستقل روزونه نو دا تفویت دی د تفویت د وجه نه پوه شو به باندې د څه د وجه نه د تفویت د وجه نه نو د قضا لپاره ګوره لکه څنګه چې هغه وایي چې یا به نسل جدید وي چې نسل جدید نه تفویض پې که نه نو دلته که تاسو په تفویض باندې عمل وکړو همون د وي چې یاره په تفویض چې دا نه دی پکار لکه پوه شوې باندې دې پورې سوال وایي بیا جواب وایي ثم ها هنا سوال مشهور بیا دلته یو مشهور غونډه سوال دی لهم علینا د دې شوافیو په موږ باندې زمون خلاف هو ان ودار ان نظر احد کچتی یو سړی نظر وکړو اي اعتکف شهر رمضان چې دی په آینده میاش کې د رمضان په میاش کې به څه چل وکړي اعتکاف وکړي خو فصوامه د روزي ونی ولي ولم يعتكف او اعتکاف ونه وکړو لمرض د مرض د وجنه منع من الاعتکاف چې من کړو د اعتکاف نه نو لا يقضي اعتکافه في رمضان اخر دی بدري اعتکاف قضا نه راوړي په آینده رمضان کې بل يقضيه في ضمن صوم مقصود بلکې دی با د اعتکاف راوړي په ضمن د روزو مقصودی کې مقصودی روزه نه مطلب دا دی چې دی بدري لپاره مستقل نفلی روزي بنسي د لپاره وهو صوم النفل جاء صوم النفل ولو كان القضاء واجبا بسبب الذي اوجب الاداء کچر دا قضا په هغه سبب سره واجب دی لکه څنګه چې تاسو وای چې په کوم سره ادا لازم شوی دا چې هغه الله تعالی دا قول له وليوفوا نذورهم لوجب ان يصح القضاء في رمضان الثاني نو دا واجب و چې دا قضا لازم شوی په دمانه په رمضان ثاني کې لکه پوه شو به باندې ځکه چې دا رمضان او دا رمضان باندې شنه کما سهل اداء فی رمضان الاول لکه څنګه چې صحیح ادا ده په رمضان اول کې کما هو مذهب ظفر رحمت الله علیه لکه څنګه چې دا مذهب د چاره د امام ظفر رحمت الله علیه امام ظفر رحمت الله علیه سوی چې دا رمضان او رمضان باندې د شکل به د ور سره یو دي هغه فرض دي دا هم فرض دي چې بری کې ونه کو جو پای کې بوږي او دا چې په دغه آیت باندې عمل ول جو باندې واښوي او يسقط القضاء اصلا یا با امام ابو یوسف رحمت الله علیه مسلک دار چې دې قضا نه بالکل سشولا ساقط شولا ولی لعدم امکان صوم الذي وشرطه زګه چې د هغه روزي راتل کم چې د شرط ګرځولو دا واپس راتل سری ممکن نه دي
كما هو مذهب ابي يوسف رحمه الله عليه. فعلم انه معلومه شولا ان سبب القضاء التفويت، سبب د قضاء څه شی تفويت ته، والتفويت مطلق عن الوقت او تفويت مطلق ده وقتنا فينصرف الى الكامل، نو دا بغیر د کامل ده چې هغه سوم المقصود ده. لکه پوه شو به معنی ها په دې باندې پوه شو په سوال باندې و جواب دار چې منګه چې دا خبره کو کنه چې سړی اعتکاف نظر یو منو، نو دا په دمانه کده په دغه ورځو کې وکړو ځکه کبه دا ورځو کې ورکو نو دا د دې وجنه د په مستقل روزي بنسي. وې دا مستقل روزي په دمانه ځکه لازم دي کنه چې دا دل کې د چې کله دا وی چې زما اعتکاف کوم نو د دې سره چې د اعتکاف نیت وکړو نو د دې سره د رجوع نیت هم د وکړو چې زما اعتکاف په غیر د رجوع نه کیږي، نو چې اعتکاف نو د رجوع نیت وسره دا کړل، نو دا اس مستقلا دا ویلو چې زما لسره د اعتکاف پکوما، مطلب د لسره سره بس سکوما روجي به سره نسم د لسره سره بس کوما، نو په ځما چې کم لازم شو نو د سره د اعتکاف سره نفلی روجي لازم شوې، دا سوسه لازم شوې نفلی روجي وسره لازم شوې. خو لکه آینده کال پر دغه بګر روانو رمضان بګر روانو جمعه وی چې د رمضان مبارک هغه ثواب ورسي د دې عارض دوی موږ د ته وی چې تبدا روجي په دې رمضان مبارک کې ونیسي. خو چې کله دا هغه رمضان مبارک کې روجي ونه نیوي نو د چې کوم غورواله د خپل باندې ختم کو، نو هغه روجي چې کوم په باندې په اعتکاف پځي او اعتکاف په باندې لازم او د رجوع پځي من کې نو هغه خپل اصل تعود وکړو او په باندې روجي چې مخکې څنګه په باندې لازم وي په نفلي رجوع سره، نو د قشان دی بوز د اعتکاف په نفلي رجوع سره لازم دی. هغه پوه شو به معنی پرې معنی پوه شوي اوس وګورئ. فاجاب المصنف رحمه الله عليه عنه بقوله، مصنف رحمه جواب ورکړ په خپل قول سره وفيما اذا نظر، او په هغه صورت کې چې کله سړی نظر وکړو اي يعتكف شهر رمضان چې د رمضان مبارک میاشت اعتکاف کوي فصام د روزونی ولم يعتكف اعتکاف ونکو انما وجب القضاء بصوم مقصود، واجب کیږي په قضا باندې په صوم مقصود سره، ولی لعود الشرط الى الكمال، ځکه چې دا شرط خپل کمال ته راغی، شرط دا لګولوي چې زما اعتکاف کوم او اعتکاف چې دوی د اعتکاف سره شرط دا چې له وزر سره نشي، لا لان القضاء وجب بسبب اخر، دا قضا نه چې دا واجب شي د بل سبب سره، یعنی فی صورت بعض صورت کې نظر دا اوس خط تفصیل کوي نظر چې سړي نظر وکړو ایات کې په هذا رمضان المعهود چې دا معهود یعنی د 2025 26 هر څه چې دا وسروي معهود چې کم در په ذهن کې وي درین اعتکاف نظر وکړو فصام د روزي ونی ولم يعتكف لمانع عند مانع دوجن اعتکاف نه کو ایمان مرض انما وجب القضاء بصوم المقصود، نو واجب د په باندې قضا په صوم مقصود سره او نفل چې نه فل لعود الشرط الاعتكاف الى الكمال، ځکه چې د اعتکاف د شرط په کمال ته واپس شو چې صوم نفلی ده، لا لان القضاء وجب بسبب اخر كما زعمتم، وان دا چې دا قضا د واجب شي د بل سبب سره څنګه چې تاسو خیال تقریر یعنی نور خام مضبوطی خبره وضاحت تکي ان الاعتكاف لا يسوي الا بصوم، واذا خبر الاول امنا چې اعتکاف بغیر د روزي نه نسيږي، چې اعتکاف نو روزه به سره، نو فاذا نظر بالاعتكاف وکله چې سړی نظر د اعتکاف کومنو چې رضا نظر ومن چې د اعتکاف کوم نو فقط نظر بالصوم، نو دا سره په د روزي نظر وسره هم اومنو، ضروري نه چې دا موږ تداوی نه دي، او چې څنګه دغه ویلا اعتکاف وي جو بری کې دا روزه چې نه په خپل باندې راغله، نو فکان یم بګی دله پکار دا وا اينه چې بصوم المقصود ابتداء چې واجب شوی په دمانه دغه صوم مقصودی وي یعنی نفلی روزي په دمانه لازم شوی به مجرد نظر اعتکاف صرف پر اعتکاف باندې الګه پوښوي، ولكن شرف الرمضان الحاضر حارضه، لیکن دل کې د رمضان حاضر یعنی کوم راتلونکي رمضان چې نو د دې شرافت پکې په منځ کې راغی دا پکې عارض شو، لان العباده في رمضان او عارض څه دی چې لان العباده في رمضان افضل من العباده في غيره، ځکه چې د عبادت په رمضان مبارک دا افضل له بغیر رمضان کې د عبادت کولونه. نو فانتقلنا من الصوم الاصلي المقصود، نو موږ منتقل شو د صوم اصلي یعنی د نفلی روزینا، صوم اصلي مطلب سره نفلی روزه صوم رمضان ته، لهذا الشرف العارض د دې شرف عارض دوجنا الګه پوښ په دې معنی
خود په خپل باندې ولما فات شهر رمضان کله چې دا رمضان مبارک د شرافت پوښو یعنی د پدې کې روزي ونه نیولې نو عاد صوم الى کماله نو واپس شو دا روزه خپل کمال ته او کمال سره چې د بلګه د اعتکاف په نفل روزو کې نسی او صوم المقصود الاصلي ان صوم النفل فكانه صدر حكم من الله تعالى نګویا کې دا حکم د الله تعالی طرف نه صادر شوی دی چې ان صوم النفل واعتكفوا فيه چې تاسو روزه ونیسئ او اعتکاف چې پای کې وکړي لکه پوه شوي اوس دی وی چې لکه په دویم کال د چې د اوس نظر اومنو نو دی اوس په دې کال کې روزي نه نیسي د اعتکاف دی نه کوي آینده کال د اعتکاف وکړي نو وایي دویم کال ته د ژوندګي رسېدل دا یو امر موهوم دی امر یعنی پته نه لګي کېږي چې دا آینده کال ته ورسي یا ونه رسي نو که ونه رسېدو نو په ده باندې به لکه د دې قضا به بیا خو لازم او قضا ته ونه کړله نو دی به ګناهګار بشي نو موږ دویم رمضان ته د ایثار نه کوو موږ ته بس نفلي روزي څخه خبره ختمه والحياه الى رمضان الثاني موهوم او ژوند دویم رمضان ته دا وهم کړل شوی لانه وقت مدین ځکه دا ډیر اوږد وخت یستوي فيه الحياه والممات برابر دی په دې کې مرګ او ژوند ثم الى لم يصم بیا چې کله وس کدا وې دا روزي په دې 2025 رمضان لاړو اعتکاف پکونه کو 2025 رمضان نه نو دی په کې روزي نشو اعتکاف نه کوي ځکه به اعتکاف نه کوي چې دا په ځمان لازم کړی 2025 هغه رمضان اعتکاف او وس راغی 2026 په سبب پزامن لازم کړه نه ده پوه شو په معنی ثم انه لم يصم صوما مقصودا بیا دی با کچل د روزه مقصوده ونني ولا وجاء رمضان الثاني او دویم رمضان راغی نو لم ينتقل حكم الله تعالى الى هذا رمضان الثاني وانما منتقل کیږي د حکم د الله تعالی رمضان الثاني ته به ولې نه دقیقي ځکه چې لکه دا محل د منظور نه یعنی دا د دې نظر نه ومنل لري او د 2025 رمضان منلو وانما قال فصام ولم يعتكف المصنف کتاب دا وی چې رمضان مبارک راغی د روزي ونی خو اعتکاف ونه کو وڅ کچې د څه و چې د څه بیمارو چې روزي مونږ نه اعتکاف مونږ کو نو کله چې بیا د روزي نشي چې بایګه به اعتکاف کوي وانما قال فصام ولم يعتكف لانه اذا لم يصوم كجر دروجه ونني ولا لمرض مانع لا لمرض مرض وجنا منع من الصوم جدي من کو دروجنا نو فحين ان يجوز الاعتكاف في قضاء رمضان البتة نو بیا په دغه وخت جایز وي اعتکاف په دغه رمضان مبارک په قضا کې همیشه لپاره البته خامخا لکه پوه شو به باندې نو ګوره زمونږ چې ورونکه ما خبره کړې و چې د قضا لپاره د وجوب قضا لپاره سبب نه پکارو نه سجدي نه پکار بلکې په کوم سبب د وجه نه چې پتا باندې ادا لازم ده دا هغه سبب د وجه نه پتا باندې قضا هم لازم ده امام شافعي رحمت الله علیه وای چې نه سجدي پکار د قضا لپاره کنه سجدي نو تفویض بقای مقام یو که تفویض نو یا په فواد کې وروجه بنسي یا بنني شي فهمغه اعتراض کو چې تاسو وایي چې لکه د قضا لپاره نسجدید پکار دی تاسو کوم د تفویض په ذریعہ سره قضا لازم کړی دا وای په کم ځای کې نو دغه خبره ده چې کله وسړی وي نظر ومنو چې زو پرې آینده میاش کې با پرې آینده رمضان کې بزر روزي اعتکاف نیت وکړو او دا بیا د روزي ونی ولې کو اعتکاف ونه کو نو دی با د قضا خو راوړي با څنګه به راوړي زمنګ مسلک دار چې دی با د سومي اصلي یعنی دی با نفلی روزي بنسي پای کې به اعتکاف پکې امام ابو یوسف چې سره په قضا نشته او امام ظفر رحمت الله چې په آینده کال کې بدلی قضا چې دا براوړي پوه شئ بل دا خبره ده چې دلته اوس ګوره تاسو په تفویض سره دا چې دا سبب د قضا ده کو نو نه موږ د سبب د قضا دلته کې تفویض نه بلکې دلته کې دا قضا غ سبب هغه ول یوفونو درهم ده او دې سړي چې د نیت کوو چې ول یوف دا چې زما اعتکاف کوم نو بده اعتکاف سره د بګي د رجوع نیتوم کړه نو بده باندې دا روزي او اعتکاف د اول نه لازمو نفلی روزي او اعتکاف دا بده باندې مخ نه لازمو پوه شئ خدای رمضان مبارک پکې راغی چې موږ یې کته په دې هغه شرافت په حاصل کی چې شرافت حاصل نه کوو کوم په اصل دلاړو او د کم د وجه نه چې د په ځمان اعتکاف لازم کړو په حق باندې په اعتکاف لازم شو پوه شو به معنی نو دا وجوب قضا لپاره نه سبب نشو بلکې هغه نس قدیم دی الکه یاد بشي اور وړوي